ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا القول يحمد الله في الجعل بلسانه قول مختار ومشرع وهذا القول يحمد الله في الجعل بلسانه قول مختار ومشرع إليه ولا مساعد له من أحد يبني عليه وذلك أن القول الشائع متفق عليه في أحد نو دیوان ځان کوئی کا دا سے اوے چې غرض د امام مسلم رحمه الله د دې زینا او د امام مسلم غرض اغا شروع دا پر رد قول د قائل کی امام مسلم رحمه الله د دې زینا غرض شروع کئی پر رد قول د قائل کی د قائل چې کوم قول دی نو هغه امام مسلم رحمه الله رد کئی امام مسلم رحمه الله دل تډیر په زور باندې په مضبوط قوت او طاقت باندې د خپل دلایل ذکر کړي حاصل خلاصه دا ده امام مسلم رحمه الله دلیل دلته یو اجماع پیش کړي امام مسلم وای زویما په مابین د راوی او د مرویان هو کې چې راوی مرویان هو کې معاصرت وی امکان د لقاوی مرویان هو دا غیر مدلس وی نو په دغه صورت کې دلته دا حدیث معنعن دا قبول دی دا قابل د اجرا دی امام مسلم پاغه باندې یو دلیل اجماع پیش کړي اجماع د علماو د متقدمین او د متأخرین هغه وایي چې اجماع د علماو په یو زمانہ کې د متقدمین او متأخرین ټول په دی باندې اجماع ده چې زمانہ یو وی معاصرت وی راوی مرویان هو په مابین کې امکان د لقاء وی نو امکان د لقاء دا کافی دی د دې روایت د پاره او هغه نه بعد دا قید چې امام بخاری یا ابن صرفی یا علی ابن مدینی لګئی یا هر څوک چې دا قید لګئی نو لہذا دې سره څوک موافق نشته ځکه دا قید چې لګی چې نه ثبوت د لقاوی دا قید اجماع خلاف یو دلیل د امام مسلم اجماع ده دویم دلیل امام مسلم رحمه الله روایت د تابعین د صحابهونه هغه نقل کوي دویم دلیل دویم امام مسلم روایت د تابعین د صحابهونه نقل کوي خو دغه روایت د تابعی د صحابینه امام بخاری ذکر کړي لکه ایوب بسختیانی ابن عون امام مالک دی روایت د صحابینه نقل کړي حالان کې د تابعی د صحابي په مابین کې لقاء سماع فی الجمله ثابته ندا صرف معاصرت ده ذکر د تابعی صحابي دا هم عصر وی امکان اللقاء ده معاصرت ده امکان اللقاء ده ثبوت د سماع ثبوت د لقاء دا نشته ده امام مسلم دلته سوار لستابعین د صحابو نه روایت دا په عنصر نقل کړي امام مسلم دلته نقل کړي سوار لستابعین په روایت په عنصر د صحابین نقل کړي تابعی او د صحابي زمانه یو ده ځکه تابعی ویل کېږي دته چې من را الصحابیه چې چا صحابي لیدلی وي دته ویل کېږي تابعی حالان کې سماع او لقاء نشته ده او دا احادیث چې تابعی د صحابین نقل کړي د ټول امت په نیز باندې دا حجت دي سوار للصحاب تابعینو د صحابو نه روایت نقل کړي دي و د صحابي او تابعی زمانه یو ده صحابي تابعی من را الصحابي او دا د ټول امت په نیز باندې دا حجت دي نو دا روایت تابعینو دا حجت شو نو دا نور احادیث معنعن هم حجت شو
هغه حجت شو. نو امام مسلم رحمه الله دا دلیل ذکر کړي. امام بخاری رحمه الله دلائل هغه وایي که ثبوت د لقاء په مابین د راوی مرویانو کې نه وي دلته امکان د انقطاع ده. معنا دا ده که د لقاء په الجمله شرط و نه لګيږي نو احتمال د انقطاع باقی پاتې کیږي. که دا قید و نه لګيږي قید د لقاء فی الجمله شرط و نه لګيږي نو امکان د انقطاع باقی پاتې کیږي. ځکه بعض مرتبه ثقه راوی ده همدا سي روایت کوي، ثقه راوی ده روایت کوي بظاهر سماع معلومیږي لیکن باطن کې حذف د واسطې. لہذا د دې احتمال د ختمولو لپاره کم از کم یو مرتبه سماع لقاء دا شرط ضرور دی لګول د دې لپاره چې احتمال د انقطاع دا ختم شي. دا امام بخاری رحمه الله. امام مسلم جواب کوي هغه وایي چې دا لقاء فی الجمله که یو مرتبه د راوی مرویانو په مابین کې یو مرتبه باندې د دې ملاقات مشي فی الجمله وشي او یو مرتبه ثبوت د سماع وشي بیم په حدیث معنعن کې اشکال او انقطاع احتمال دا ممکن دی. څه معنا؟ کراوی د مرویانو سره یو ځل ملاقات وشي ثبوت د سماع یو ځل وشي بیم په حدیث معنعن کې اشکال او انقطاع احتمال دا به باقی دی. راوی د مروی عنه سره یو یا دو احادیث راوی د مروی عنه نه سماع کړي دا او بیا ډیر احادیث دا راوی د مروی عنه نه بغیر د سماع به طور انقطاع دا روایت بیا به روایت کوي راوی مروی عنه سماع ثابت فی الجمله یوزر خو بیا ډیر احادیث بغیر د سماع نه هغه روایت کوي. امام مسلم دلته څلور مثالونه ذکر کوي. سو مثالونه څلور مثالونه ذکر کوي. وګوره امام مسلم وی هشام ابن عروه دا روایت نقل کوي د حضرت عائشہ رضی الله عنها د عروه نه هغه روایت نقل کوي حضرت عائشہ رضی الله عنها. اوس هشام روایت کوي د عروه نه. هشام ابن عروه هشام د عروه زوی دی. دلته سماع او لقاء فی الجمله بالکل ثابته ده ځکه زوی او د پلار په مابین کې سماع ثابته ده لیکن دلته د ارسال انقطاع احتمال نشته ځکه زوی سماع د پلار نه ثابته ده او د عروه رضی الله عنه د خاله نه حضرت عائشہ رضی الله عنها د ثبوت د لقاء سماع ثابت ده انقطاع نشته لیکن بعض سندونو کې انقطاع ثابته ده. مثلا لکه حدیث د حضرت عائشہ رضی الله عنها ده. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی كنت اطيب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لحله ولحرمه باطيب ما اجدو ما به خوشبوئی لګولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته په حال د حلال والی کې او د احرام کې بهترینه خوشبوئی بچ ما پیدا کړ نبی علیہ السلام ته به خوشبوئی لګولا. اوس وګورا په روایت د لیث ابن سعد وغیرہ کې هشام او د عروه په مابین کې واسطه عثمان ابن عروه راغله. واسطه پکې شته دي. نو وګوره هشام روایت کې د عروه نه پلار دی عروه روایت کې د حضرت عائشہ رضی الله عنها نه ثبوت د سماع شته هاو لقاء شته هاو خو لیکن بیا په دې روایت کې د هشام او د عروه په مابین کې واسطه عثمان ابن عروه راغی. واسطه پکې راغله د دې نه معلومیږي چې دا مخکینه سند چې د ناغي کې انقطاع ده ناغي کې انقطاع یا امدارنګه حضرت عائشہ رضی الله عنها حدیث ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اعتکف نبی علیہ السلام بچ کله اعتکاف کله یودنی الی راسه نبی علیہ السلام بس سر مبارک ما تراویستو سر به ما بر سر وینځل ورته اعتکاف صورت. وس روایت د مالک د زهرینا دا روایت راغله ده
خو حضرت عروه حضرت عائشہ درمیانه په مابین کې دلته عمره واسطه شته ده عمره واسطه راغله د حضرت عروه او د حضرت عائشہ رضی الله عنها د خالدا د خالی او د خوري په مابین کې سما بالکل ثابته ده ولیکن بیا هم دلته واسطه پکې عمره واسطه پکې راغله ده اوس وګورا امام مسلم سوي اے پتا سبحانه اوس دا لازم ده اوس بس کوي ثبوت سما فی الجمله یوزل سما یوزل ملاقات په دی باندې کار نکېږي بلکې تاسو باندې دا لازم دی فریق ثانی باندې د هشام ابن عروه حضرت عائشہ سند والا حدیث چې دینو معنعن دا بیت تر هغه وخت پورې معتبر نشي تر سوچې د اول نه تر اخره پورې دراویانو سما ثابت شي ویني حالان کې د دې قائل نشته دی دا سند هغه وخت پورې قابل د قبول نه دی تر سو پورې چې د اول نه نیولې تر اخره پورې ثبوت د سما او د لقاء ثابت شوی نه وي او د دې قائل چې کوم دی دا بالکل نشتا او د دې قائل موجود نه دی چې د دې قائل نشتا نو معلومه شو چې محض انقطاع احتمال موجب د رد نه دی چې دې احتمال د انقطاع د موجب د رد شي بلکې ثقه راوي چې حدیث معنعن دا نقل کی بلا شبهه دا متصل او مقبول دی دا روایت به مقبول وي او کته چې ثبوت سما لقافل جمله وی یو ځل وی یا دو ځل ثابت شي د بتا ته وخی چې یو ځل دو ځل سما ثابت ده به روایت د منقطع وی او ثابت دي نیو روایت به منقطع راغلی نو ځکه وای امام مسلم رحم الله وی وهذا القول دا قول يرحمك الله لا دې پتا رحم کی دا قول پس چې کړي فتوان فی الاسانید دا قول ستا چې دا طعن کړي پچا کې په سندونو کې ته وی چې دا سند کې چې ثبوت د لقاء سمانوي دا په سند کې طعن پیدا کړي دا قول څنګه دی قول مخترع دا قول دی مخترعون چې دا نوې جوړ شوی دی مخترع د ځانه جوړ شوی دی دا سي قول دی چې دا مخترع دی یعنی معنا دار دا سي قول دی چې دا د ځانه جوړ شوی دی مخترع دی او مستحدثنا او دا چې دنو نوې پیدا شوی دی دا سي قول دی چې دا نوې پیدا شوی دی غیر مسبوق صاحبه مخکې والد نکړي صاحب د دې قول الیه د دې قول تا ولا مساعد له نشتد حمایتی دی لرا من اهل العلم د اهل علمنا د اهل علمنا مراد ائمه د حدیث مراد د محدثیننا د سره موافق نشته دی ولا مساعده نشته موافق له دی لرا من اهل العلم د اهل علمنا عليه په دې قول باندې وذالک دا دلیل د رد پیش کوي غرض امام مسلم دلیل د رد دی دین اوس دلیل د رد پیش کوي نو امام مسلم رحم الله وی وذالک دا خبر ثابت ده ان القول الشائع غور ورتا ان القول الشائع اذا خبر ټول یو دا التب پېږي چې سوچ ته دی فکری سوچ ته دی فکری چې سوچ ته دی فکر نه او کله مین کې کدا سي نکړي بیا په نه پي بیا په نه پیږي مې شائع ګورا خو تختل وس ګورا ورته دا وی قول شائع متفق علیه په مابین د اهل علم کې هغه قول شائع متفق علیه په مابین د اهل علم کې بالاخبار والروايات فاحاديث روایاتو کې قدیما وحدیثا دا قول دی دا خبر د ان د پاره دی ان كل رجل ثقه چې هر سړی ثقوي روا عن مثله روایتو کې د خپل مثلنا حدیثا حدیث وجائز او رواوی ممکن له لقاء امکان د لقاء د راوی مرویان هو والسماع منه او اوریدل د راوی د مرویان هو نا امکان وی ولی لکونهما ذکر راوی مرویان هو جميعا دواړه کانوی فی عصر واحد په یو زمانه کې وی وان لم یاتی فی خبر قط اگر کنی راغله په یو حدیث کې هرگز دا خبره انهما چې دا راوی مرویان هو اجتماعا دا دواړه جمع شوی دي ولا تشافها بكلام او راوی مرویان هو نه مخامخ شوی یو بل سره په کلام کې په خبرو کې نو دلته مخامخ شوی نه دي خو معاصرت یو دي نو خبره څنګه ده امام مسلم فر روایت ثابته روایت ثابت دی چې راوی نه نقل کوي روایت د مرویان هو نه دواړه ثقه دي والحجه بها لازمه دلیل په دې روایت باندې دا لازم دی
یو خبره شته هغه دا کدا ثابت شو چې راوی د مرویانو سره ملاقات نه ده شوی راوی د مرویانو سره دلیل بیان موجوده په دی باندې چې راوی د مرویانو سره ملاقات نه ده شوی راوی د مرویانو نه سماع نه ده کړي سماع نه ده کړي الا ان تكون هناك کما اگر وی دلته دلالتن بینتن دلیل وی یقینی او قطعی په دی باندې ان هذا الراوی دا راوی لم يلقى ندی مخامخ شی من روى عنه دا هغه چا سره چې چا روایت نقل کړي دا راوی او لم يسمع یا ندی اوردل منه دی راوینا شیئا یو شی لرا شیئا یو شی لرا نو دغه صورت کې بیا سید دا روایت چې کوم دی دا قبول نه دی قبول نه دی ګوره یو صورت شو راوی مرویانو سره امکان د لقاء امکان د سماع شته روایت قبول دی راوی مرویانو په مابین کې امکان د لقاء امکان د سماع یقیني نشته دی روایت مقبله کا خبره مبهمه وی خبره مبهمه ده چې راوی د مرویانو سره ملاقات کړي کنه راوی مرویانو سماع ثابت ده کنه ده نو دا محمول دی په چا باندې په سماع باندې بیا که خبره مبهمه نو بیا به حمل کې په چا باندې په سماع باندې ذکوي فاما والامر مبهمنا فاما پاتشو دا صورت پاتشو دا صورت والامر مبهم کا خبره مبهمه وا چې د راوی د مرویانو سره لقاء او سماع ممکن ده اوس البته احتمال لري چې لقاء سماع د شی یو احتمال لري چې لقاء سماع د نیوي شوی نو کا خبره مبهمه وي نو بیا د حدیث حجت ده فاما والامر مبهم او کچیتا خبره مبهمه وي خبره مبهمه نو على الامكان الذي محمول على الامكان الذي ګور یو محمول دی راويستا یو محمول دی راويستا وګور څومره کارو شو على الامكان الذي محمول على الامكان الذي دا محمول دی په هغه امکان باندې فسرنا چې ما درته تفسیر وکا تفسیر می درته وکا نو څه چل شو ما د توقع چې امکان د لقاء سماع وی نو به دا روایت قبول ده په هغه امکان باندې محمول ده چې ما د تفسیر کو نو فر روایت علی السماع ابدا نو دا روایت په سماع باندې حمل وی ابدا همیشه حتا تكون الدلاله التي بينا تر دې چې هغه دلالت موجود شي ما د تداغي وضاحت وکا چراوی مرویانو سره سما یقینا نه ده شوی نو بیا به ال تقابل د قبول نوي که خبره مبهمه وي نو بیا به روایت حمل کې بچا باندې په سما باندې حمل کړه یعنی معنا دادا به هم د حدیث حجت ده که خبره مبهمه وي چراوی به د مرویانو سما شوی کني شوی ملاقات شوی کني شوی خبره مبهمه ده بیا روایت په سما باندې حمل لې فيقال لمخترع هذا القول امام مسلم وی نو او ویلې شي مجدد قول د پارا چې څوک اشتراط د لقاء او سماع کوي دي ته ویلې شي یا هغه چاته ویلې شي چې هغه لګيږي دفاع کوي دینه دفاع کوي یا دا چا چې قول دي ته ویلې شي چې وګوره خبره واحده ثقوي روایت نقل کوي ثقنا ایا دا حجت ده کنه ده نو حجت ده عمل په باندې لازم ده خبر واحد ثقه روایت نقل کوي ثقنا حجت ده عمل په باندې لازم ده هغه نه بعد تر له تپکه شرط داخلي ته چې ملاقات شوي سماع ثابت وي یو یاد دینه زیات آیا د دې شرط داخلول لپاره څه دلیل لري دلیل اشتراو که دلیل نقلی نه لري دلیل عقلی لري راوړه امام مسلم وی ما ته معلومه چې نه دلیل نقلی په دی باندې پیش کولای شي او نه دلیل عقلی چې دنو پیش کولای شي دلیل نقلی راوړه که دلیل نقلی در سره نه دلیل عقلی راوړه خو ما ته پته را چې نه دلیل نقلی ته پیش کولای شي نه دلیل عقلی ګور ورته امام مسلم ویا فيقال ودي لشي لمخترع هذا القول
لپاره د موجد ایجاد کوونکې د دې قول لپاره الذي وصفنا مقالته چې ما ته بیان داغه د خبرې وکم او للذاب عنه یا لپاره د فکون کې د دینا د فکون کې د پاره ویل شي قد اعطيت في جمله قولك قد اعطيت سمانا تا حاصل کړي دي تا حاصل کړ قد اعطيت تا حاصل ک فی جمله قولک پچا کې پټوله خبر استا کې فی جمله قولک تا حاصل ک پچا کې فی جمله قولک پټوله خبر استا کې دا خبره تا حاصل کړه چې خبر واحد ثقه عن الواحد ثقه حجه حجه يلزم به العمل عمل په باندې لازم ده ثم ادخلت غنا با داخله فيه پدې کې اشرط شرط بعد ورستا فقلت توي حتى يعلم فتولي انهما راوي مروان قد كان دي دوالوي ان التقيا مخامخشي مره يوصل فصاعدا يا زياد وسمع منه او ردل لدينا شيئا يوشي فهل تجد هذا الشرط الذي ايت من دکې دغه شرط الذي اشترطه چې تا شرط اخد عن احد ديوتن پیش کولای شي يلزم قوله چاغي قول لازم وي یعنی امام وي چې داغه قول لازم وي د دې قول پیش کولای شي والا کچتنوي تاثر دلیل نقلی قول نشي پیش کولای فهلم دلیلا عقليا به دلیل عقلی راوړه على ما زعمت فاغبانه چې تا کوم خبره کړې ده فإن ادعى كتدعوك قول أحد قول يوتن علماء د سلفنا چې کوم مخ کې تیر شوی دي بما زعم فاغه کې چې دی ویل دي من ادخال شريطه د داخلولو د شرطنا في تثبيت الخبر په ثابتولو د حدیث کې طالب به مطالبه وشي د دینه چې کوم امام ویل دي کته وی چې دی امام ویلي خبره کړې ده دینه د مطالبه وشي چې دا کوم امام ویل دي امام مسلم ما تپتر ولن یجد هو ولا غیر الى ایجاد سبیلا هرگز ومندنه کی دا سړی نه غیر د دینه الى ایجاده د مند کول د دې تنوی پیدا کول سبیلا لار دې ته نشي پیدا کولای چې دې لپاره دلیل پیش کی دلیل نشي پیدا کولای دلته خبر واحد ذکر را نو دلته خبر واحد دا تنبیه ده پدې باندې چې عمل په خبر واحد باندې نو دا واجب دی او کا واجب نه نو علما او هغه دا وایي چې حدیث دوه قسمه سره یو حدیث متواتر دی چې دومره کسانو نقل کړي وي چې هغه تواتر په کې زبانه دا محال وي حدیث متواتر دلته وایي دی ته وای چې طرفان او اوسط دا ټول دومره خلکو نقل کړي وي چې داغي اجتماع په کې زبانه دا محال محققین علما دا وای چې د دې لپاره سعادت مخصوص دانشته همدارنګه په مخبرونو کې اسلام او عدالت دام چې دنو دا شرط نه دي دا خبره متواتر او پاتې شو خبره واحده چې شروط د متواتر پکې موجود نه دي برابر خبر د چراوی یوي یا د یو نه زیات نو د دې په حکم کې د علماو اختلاف جمهور مسلمانان صحابه تابعین من بعدهم محدثین فقها اصحاب الاصول اغه ټول داوي چې خبر واحد دا حجت ده د حجج د شرعنا عمل به باندې لازم ده مفید د ځوان ده مفید د علم نه ده او دا وجوب د عمل دا من په شرع پیجنو نه په عقل باندې عمل په باندې واجب یو فرقه مبتدعه ده هغه ته قدریه ویل کی بل فرقه ده هغه ته رافضه ویل کی هغه عمل په باندې واجب نه ده خبر واحد باندې عمل دا واجب نه ده عمل په ولی واجب نه ده سو عمل واجب نه ده په دلیل عقلی باندې او بعض عمل په واجب نه په دلیل شرعي باندې یو جماعت د علما وی نه عمل په باندې واجب ده او علم ظاهری واجب علم باطنی نه بعض محدثین وینا خبر واحد چې په بخاری په مسلم کې ده دا مفید د علم ده او نور خبر واحد مفید د علم نه دي لیکن دا ټول اقوال د جمهور نه ما سوا دا باطل
نو مونږ وایو چې څوک وایي د سره حجت نه دی حجت د دې قول باطل دی ظاهرا ولی نبی علیہ السلام چې دینو احاط لګل رسول هغه باندې عمل کوله کنه کوله نبی علیہ السلام با استاد لګل قومونو ته خلقو ته باچهانو ته نبی علیہ السلام دا لګل دا عمل مستمرا دوامدارو د نبی علیہ السلام نه بعد خلفای راشدین لګل من بعدهم دا غي نورستم لګل شوی من بعدهم دا غي نورستم لګل شوی خلفاء د خلفاء نه بعد ائمه نور چې دینو تابعین او تبع تابعین دی ټولو چې دینو دا څه کوله دا لګل نو دی ټولو دا لګل خلفاء او نور ائمه دی ټولو دا لګل رسول لګل دي وګوره خبره واحده هغه لګل دي عمل په باندې کړي نبی رسول الله سلام بیت واپس چراغله دي سی ویلي هرقل سو ویلي پلانی سو ویلي باچا دروم سو ویلي پلانی سو ویلي پلانی سو ویلي نو هغه په باندې عمل په باندې چې دین هغه دا کړی دي هغه لیګل کړي نو معلومی کی خبره واحده دا قابل د قبول دی دا منظور دی واپس چې هغه نبی رسول الله ته خبر ورکو ولی نبی رسول الله په عمل نه کوله خلفاء په عمل نه کوله را کوله من بعدهم کوله تابعین کوله هو تبع تابعین کوله هو نو معلومیږي دا چې خبره واحد دا حجت ده او پاتې شو عقل دا معنی د عمل ته خبره واحد د پاره نه ګرځي شرع حکم کوي په وجود د عمل باندې نو عقل دې لره صد دخل چي دنو لري او سو وی چې نه وجوب د علم راولي علم په واجب دی مونږ وینا دا خبرم حسن لري نه ځکه علم ځکه نه واجبېږي ځکه احتمال د وهم پکښتا د غلطي پکښتا د کذب پکښتا نو دی وجنه عمل په باندې علم په باندې واجب دی بلکې عمل په باندې لازم دی خو مفید ځوند دی ولا يفيد العلم مفید علم نه دی مفید علم نه راولي اوس ګور ورته نو امام مسلم وای و ان هو ادعا کدا شخص دعوه کوي فيما زعم وای ما سره دلیل شته چې ثبوت د لقاء ثبوت د سماع وي هغه چې ما سره دلیل شته دا شخص دعوه لري چې زه په دې باندې دلیل لرم اوس وګو و ان هو امام مسلم په دې شرط باندې دا شخص ادعا دعوه کوي فيما زعم په معنا د قال سره ده هغه چې دې کوم خبره کړې ده هغه دعوه لري دلیلا د دلیل عقلی يحتج به چاغي باندې حجت نه ولې شي دا جزاء د قیل د ورته ویلې شي او ما ذلك الدلیل دا دلیل څه شه ده فان قال كذا قائل وي قلته چې دا دلیل خو ما ویلې اني قلت هذا القول نو ما دا خبره وکړه ما دا خبره چې نو هغه دا وکړه نو ولی خبره مې وکړه چې هغه دادا لانی وجدت روات الاخبار نو دا وی زمين د کومه راویان د احادیث قدیما وحدیثا روي روایت کی احدهم يود دي عن الاخر د اخرنا الحديث حدیث لرا یود بل روایت کی کته ما خبره چې جنو مخ کې وکړه نو دی وجنا نو ما خبره وکړه چراوی او مرویان هو چې سما ثابت نه ویل ته احتمال انقطاع شتا امام مسلم ویو نو ما روات د اخبار من نکړي قدیما وحدیثا يروي احدهم روایت کې یو دبل نه حدیث لره ولم يعاينه او ني لیدلی ولا سمع منه شيء اوریدل نو وی قطو هرگز فلما رايتهم كل جما دی ولل استجادوا چې دی وګڼل جائز روایت د حدیث بینو په مابین کې استجاد دا منعته جائزه دی جائز وګڼل یا استجاد منع عقیده جواز لري اعتقادو جوازه اعتقاد د چال لري جواز د روایت د حدیث په مابین کې ها قدم دارنګ علی الارسال په ارسال باندې من غیر سماعنا بغیر د سماعنا چراوی مرویانو په مابین کې سماع ثابت نه وي او به روایت مرسل چې کوم ده ور مرسل من الروایات ام دارنګ مرسل د روایتونه نو سماع ثابت نه وي نو دی جائز غنی روایت د حدیث په مابین کې په ارسال باندې چې مرسل روایت د بهم قابل د حجت ده خو حال دار ول مرسل من الروایت مرسل د روایتونه په اصل د قول زمون کې او قول د اهل علم کې چې علماء دي محدثین دي په حدیث باندې ليس بحجتنا نو دا حجت نه ده
دا حجت لیس بحجتنا نو دی وجنا دا حجت چې دینو نه دی دا حجت نه دی دا دلیل نه دی احتجتو نو دی وجنا دا جزا د دې د پاره د فلما رأيتهما نو کله چې دی دا ولیدل مرسل د روایتنا په اصل د قول زمون کې قول د اهل علم کې دا حجت نه دی احتجت ز محتاج شما لما وصفتو د هغه د پاره چې ز بیان کوم د علتنا ز محتاج شما لیکن دا چې کوم امام مسلم دا قول نقل کړی دی دا معروف د مذاهب د محدثینو نه دی دا قول د امام شافعی او جماعت د فقها و دی امام مالک امام ابو حنیفه امام احمد رحم الله اکثر فقها اغي دلیل نسی په حدیث مرسل باندې چې مرسل حجت دی مرسل حجت دی حدیث مرسل چې دنو دا حجت دی داوی احتجت ز محتاج شما لما وصفتو دا غد فرض بیان کما من العلة التي دا علتنا من العلة دا علتنا كامکان د سماع او لقاوی نو دا حدیث حجت دی او کنین النبی د دې ته محتاج شما احتجت ز محتاج شما چاته ال البحث بحثا عن سماع راوی کل خبر چې ز بحث کما دا اوریدلو د راوی هر حدیث لره عن راوی د خپل روایت کوونکینا فاذا انا هجمت على سماعه کله چې ز پوښما په سماع د راوی باندې منه د مرویان هونا لادنا شیئنا د ادنا شی د پارا و ان کان فی حدیث اگر کا په یو حدیث کې وی ثبت عندي بذلک ثابتیږي زما په نسبانه بذلک په یو ځل سماع سره جميع ما يروى ټول هغه چې روایت کول شي عنه لدین بعد ورستا یو ځلی سماع ثابت شو غنه بعد بیا په ټول روایت داغې نر چې جنوس اوریدل شي معنا ټول روایت کول شي فان عزب عني معرفه ذلك د دې دینا غرض دا د فد چا د یو اعتراض دا جواب ذکر کوي لپاره دلیل د مستدل امام مسلم جواب ذکر کوي حاصل دار دا وجر توقف ستا پنځ باندې دا چې دې کې موزنه د هغه چې دنو د ارسال دا او دا د فقيه نه دا موزنه د ارسال په یو ځل ملاقات باندې چې په خبره ما په یو حدیث د حدیث کې ملاقات شوی وي بلکې دا باقی پاتې کېږي په هر حدیث معنعن کې نو خای چې دې معینه د خپل شیخ نه د حدیث اوریدلې وي او دا سه حدیث ډېر کم وي چې د عنعنې نه خالی وي عنعنې نه خالی وي فإن عذبا دا جواب ذکر کوي امام مسلم د دلیل مستدل لرا حاصل دار استا وجر توقف دادا چې ته دې کې موذنه د ارسال دا نو وای دا نه د فقېږي په لقاء مرتن باندې په خبر ما بلکې دا باقی پاتې کېږي پچا باندې هر هغه معنعن چې کوم په عن سر راغلی وي هغه کې دا باقی پاتې کېږي خای چې دې نوی اوریدل دا معین د خپل شیخ نه دار معین حدیث نوی اوریدل او حدیث د عنعنې نه خالی کېږي نه فإن عذب کعنی کچیت لال شي پړشي معنا معرفت ذالک معرفت د سماع معرفت چا د سماع او قفت الخبر او قفتو نظم موقوف کوما الخبر حدیث لرنی قبلو ما ولم يكن عندي موضع حجتنا او نبی زما پنیز باندې د حجت لامکان الارسال د وجد ارسالنا فيه پچا کې په حدیث کې نو فيقال نو دته ویل کېږي له دې سړی د پاره دی قائل د پاره فيقال او ویل شي له دې قائل د پاره فان كانت العله كجت علت في تضعيفك فالضعف قول استا کہ الخبر حدیث لرا وترک الاحتجاج به پر خدل تعالی لرا دلیل نیول پر حدیث باندې امکان الارسال امکان د ارسال له فيه پر حدیث کې لازمک نو تابان لازم داده الله تثبت اسنادا معنعنا چې ته ثابت نکې و نه منی یو سند چې هغه معنعن وي به خطابانه دا لازم ده چې یو حدیث چې هغه معنعن حدیث یو حدیث بمنینا یو حدیث بم دان منی یو حدیث بم دان منی چې ترسو پوری د اول ناخره پوری چې څومره راویان دي د دې ټولو راویانو د هر راوی دا سما د خپل مرویان هونه دا ثابت نه یو د دې باندې سو قائل نشته ده ته دا خبره کې چې زه ولې حدیث موقوف کوما بیا ځکه امکان د ارسال امکان د انقطاع شته ده امام مسلم دی راوی مرویانونه دا حدیث اوریدل دي
لیکن دا بل حدیث روایت کوي لیکن دا غراوی مرینو نه داغه سماع بنوي کړي نو دی وجنه ارسال انقطاع چکم ده ادا د دې سره د فقېږي نه ځکه توقف دا چې مودنه د ارسال دا لیکن دا د فقېږي نه په لقاء مرتن باندې چې ملاقات یو ځلی په یو حدیث کې شوی وي بلکې په هر حدیث معنعن کې امکان د چاشته ده ارسال دا موجود ده کې دې شي دا راوي دلته د دې خپل معین شیخ نه دا روایت اوریدلې نه وي نو تا باندې دا لازم ده چې د ټول سنت راویان هر راوی به د مرویان هونه سما ثابت وي نو کني امکان د ارسال امکان د انقطاع کې دا موجود دی نو ځکه دا وای لازمکا تا باندې لازمي الله تثبت چې ونه من اسنادن معنعنا هغه سند معنعنا حتی تدی پر طرفه سما چې ویني پدې کې تو ویني پدې کې سما من اول الى اخره وذالک دا لزوم ان الحديث وذالک دا لزوم دا ثابت دی چې تا باندې دا لازم دی چې حدیث معنعن ونه مني ولی وذالک دا لزوم ځکه ثابت دی ان الحديث الوارد هغه حدیث چې را رسیدلی دی علینا من تب اسناد هشام په اسناد د چا باندې هشام باندې هغه حدیث چې مونږ تر رسیدلې دی په اسناد د چا باندې د هشام باندې هشام په واسطه هشام ابن عروه روي نقل کوي عن ابيه د حضرت شیر رضی الله عنه فبيقين نعلم یقینا مونږ ته دا پته دا فصحیه دا اذا كان الامر کله چې امر دارنګ شو فنعلم علما متلبسا بيقيننا منګه پویګو په هغه علم باندې چې متلبس بيقين دې مونږ ته پته دا ان هشام قسم من ابيه دی اوریدلی د پلار نه سما د پلار نه یقیني دا وان اباه پلار د عروه قسم دی اوریدلی حضرت اشیر رضی الله عنها ذکر سما د خالی نه یقیني دا کما نعلم لك من ته پته د حضرت اشیر رضی الله عنها قسمعت دی اوریدلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه حدیث سما بالکل یو ذکر ثابت ده خو وقد يجوز بتاقی سره چې دنو جایز ده اذا لم يقل کله چې ونوي هشام فی روایتن په یو روایت کې يرويها چې روایت دا هشام کوي عن ابيه د پلارنا سمعتو ونوي یو روایت کې دا سینه چې ما د پلار نه اوریدلې او اخبرني یا ما ته خبر پلار را کړی دی دا ونوي ان يكون بينه چې وی په مابین د هشام کې و بین ابيه په مابین د پلار کې فی تلک روایت په دې روایت کې انساننا نو دا جائز دی چې هشام ونوي اخبرني هشام ونوي چې ما سما د پلار نه کړی دا نو دا جائز دی چې دلته د دې دواړو په مابین کې په دې روایت کې یو بل انسان وي انسان آخر بل انسان چې دنو دا موجود وي اخبره بها خبر ورکړی دا انسان خبر ورکړی دی بها پچا باندې پدې اخبار باندې عن ابيه د چا پدې روایت باندې عن ابيه د چا نه د پلارنا خبر ورکړی دی اخبار بها خبر ورکړی پدې روایت باندې انسان آخر عن ابيه د پلارنا ولم يسمعها ندی اوریدل دا روایت هوا دغه انسان من ابيه د پلارنا د خپل پلار نه دی اوریدل ولی ذکر ما احب ان يرويها مرسلا ذکر کله چې هشام محبوب غړي چې ز روایت مرسل وکما خپل ځان او چې دنو پلار په مابین کې واسطه کټ کی روایت کی لیکن دا خوخی چې ز روایت مرسل وکما کله کله دا خوخی چې ز روایت ذکر کما خو لیکن دا روایت چې کوم نه دا مرسل وی دا روایت مرسل وی واسطه پکې کاټ وی ولا يسندها او نه منسوبه کوي دا روایت واسطه تا یعنی منسوبه واسطه تا چې دا ولګيږي الا ولا يسندها نو دی وجنا دا نه منسوبه چاته واسطه تا واسطه ته نه منسوبه نو واسطه ته منسوبه نه چې هشام د چانه اوریدل دا روایت ولا يسندها اسناد د روایت نه کوي الا من هغه چاته سمعها چې دا روایت اوریدل منه د اغینا وکما يمكن لك څنګه ممکن دی ذالک دا خبره په هشام عن ابيه کې چې د هشام او د پلار په مابین کې د واسطه وي فهو ايضا ممکن دا ممکن دی فی ابيه عن عائشه
دوړو هر تشیر درنها په مابین کې امکان لري چې دلته دی واسطه موجوده وي واسطه موجوده وي وکذالک هم دارنګ کل اسناد لحدیثنا هر سند د حدیث د پاره لیس فيه چې نوی پدې کې ذکر سماع بعض من بعضنا ذکر د چا د اوریدلو د بعضنا اوریدلو ذکر نوی تصریح نوی شوی التا وان کان قد عرف اگر کپی جندل شي فی الجمله چې ان كل واحد منهم چې هر واحد دراوی مرویان هو نقص سمع راوی اوریدل من صاحبه د مرویان هونا سماعا کثیرا ډیر احادیث اوریدل دي خو فجائز لكل واحد منهم جائز د هر واحد د دې لپاره ان ينزل في بعض روایتي چې دې راخته شي د خپل شیخنا د دې په مینس کې واسطه کټ کی ان ينزل چې دا راخته شي دا نزول کی فی بعض روایتي په بعض روایتو کې راخته شي د خپل شیخ د دې په مین کې واسطه کټ کی دی باندې ځان کوی کا فيسمع من غيره عنه بعض احاديثه راکته شي چر نزول وکي فيسمع داراوي ووري داراوي فيسمع داراوي چې کوم دی ووري راوي د من غيره بغیر د مرویان هونا عنه د حدیث بعض احاديثه بعض احاديث د مرویان هو دا ووري ثم يرسله اغه بعد واسطه کاټ کی واسطه کاټ کی نو دلته وګورا دا يسمع دا عنه دا ضمیر راغله دا ظرف مستقر ده مطلب دا شو چراوی د خپل استاد نه غیر د بل چانه احادیث ووري په داسې حال کې چې دا غیر بعض احادیث د استاد نه روایت کوون کېوي راوی د بعض خپل استاد نه ما سوا د بل چانه چې دنو هغه داسې روایت احادیث ووري داسې حال کې چې دا غیر چې کوم دی بعض احادیث د دې استاد نه روایت کوون کېوي د دې استاد نه روایت کړی وي تقدیر د عبارت بداس شي فيسمع الراوي من غير صاحبه راويا عن صاحبه بعض احاديث صاحبه فيسمع وورد راوي من غير صاحبه بغیر د مرویان هونا راويا چې دا روایت کوون کوي دا راوي عن بعض عن صاحبه د مرویان هونا بعض احاديث صاحبه بعض احادیث آغا چې دې چان روایت کیا یو یا دا من فاعل د يسمعو ده دا د يسمعو ده دا من موصوله یا موصوفه دا غیر ور سیلو یا صفت ده او دا متعلق د ترفیع مذکور پوری دا بعض احادیثه دا مفعول به ده فيسمع منا دا من دا د يسمعو د لپاره فاعل ده او دا من موصوله یا موصوفه ده غیره دا صله یا صفت ده دا عنه دا متعلق ده فعل مذکور پوری يسمعو پوری دا بعد احادیثه دا مفعول به ده مطلب دا چې دا راوی ووري د خپل شیخ نه سوا د بل شخص نه د خپل شیخ احادیث ته نه ووري دا راوی ووري د خپل شیخ نه ما سوا د بل چا نه ووري او د خپل شیخ احادیث دا غي نه ووري بیا بدا معنا شي نو داویا فيسمعوا نو دا وجنا دا ووري فيسمعوا نو دی صورت کې با ووري من غیره بغیر د چانه د مرویان هو نه عنه د حدیث بعد صاحبه بعد احادیث د چا د مرویان هو ثم يرسله بواسطه چې د نو کاټ کی احیانا کل ولا يسمي نمن اخلی من سمع منه چې روایت چانه اوریدل ده ارسال طریقې باندې ذکر کی واسطه کټ کی وینشط احیانا کل خوشالوی طبیعت برابر وی وینشط احیانا فیسمی الذي نم وهلی د آغا کس حمل عنه چې چان نقل کړي د الحدیث حدیث لرا ويترك الارسال فریدی کل خوشالوی چې چان روایت نقل کړي ارسال فریدی نو هغه حدیث نقل کی او کله طبیعت برابر نوی لہذا کاسته چې د هغه کاټ کیا وما قلنا دین بعد امام مسلم رحمه الله اگر روایات چې دنو نقل کړي چې کم یو کې داوي تمات وګورا زبتا ته د دې خبري ثبوت پیش کما چې کله کله راوي ظاهرا ثبوت کاری لیکن حقیقت کې داوي چې التواسطه کټ شي وي
وما قلنا د پاره غي د پاره مثالونه و ذکر کوي. اللهم صل علی محمد.